که چېرته تاسو سحر وختي کې په ناره باندې د الله پاک دا درې نومونه ووایئ او د خپل ښي لاسه مسواکه ګوته باندې دم کړئ، انشاءالله العزیز په یو څو ورځو وظیفې کولو سره به الله پاک به ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. دومره مال او دولت به الله پاک درکړي تاسو له چې تاسو به د هغې شمار نشئ کولی. په تاسو به الله پاک د رزق دروازې دا کولاو کړي، په تاسو به الله پاک د مال او دولت دروازې دا کولاو کړي. الله پاک به تاسو باندې د پراخۍ دروازې کولاو کړي. تاسو بیا کوشش کوئ چې بل چاله د پیسې ورکړمه، دومره مال او دولت به الله پاک درکړي تاسو له. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې محترمه زمونږ کومه وظیفه ده هغه ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده او ډیره زیاته زر اثر کوونکې وظیفه ده، ځکه نن سبا د مهنګایۍ په دې دور کې داسې وظیفه انسان ته امید ورکوي، دغه رنګې انسان ته په دې وظیفه کې خپل ژوند ښکاري. هغه وروڼه خویندې هغه ډیر زیات مایوسه شوي دي، هغوی دا و چې دنیا موږ له نیول دا نه راکوي، موږ څه وکړو. دغه رنګه فرمایي چې کوم کار موږ شروع کوو هغه ورانیږي، کوم کار ته لاس ورچوو کار خرابیږي، یو ځای کې پیسې لګوو پیسې بربادیږي. نو که تاسو هم دا وظیفه کول غواړئ سحر وختي کې لمانځه نه بعد 100 پیرې دا کلمات ووایئ او په دې خپلو ګوتو باندې دم کوئ، انشاءالله العزیز بیا ګوره الله پاک تاره څنګه د رزق دروازې کولاوي، الله پاک د مال او دولت دروازې په تا څنګه کولاوي، الله پاک د سکون زندګۍ دروازې په تا باندې څنګه کولاوي. دومره پاور وظیفه را او صرف کول غواړي محترمو او وظایفو په دې کې چې کوم زور دی دومره زور پیسو کې نشته دی، ځکه الله پاک په خپله وایي که چېرته یونس علیه السلام دا وظیفه نه وی کړی دا به قیامت پورې د مۍ په خېټه کې وي. نو پته لګي چې وظایف کار کوي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د الله پاک 3 نومونه دي. کوم سړی را 3 نومونه د سحر د مانځه نه بعد صرف 100 پیرې دا کلمات وایي، الله پاک به انسان دا ژوند ډیر زیات پرسکونه کړي. کلمات داسې دي: یا لطیفو یا رزاقو یا وهابو، یا لطیفو یا رزاقو یا وهابو. د یا لطیف معنی ده اے بارک بین، اے په پټو شیزونو باندې خبردار ذاته. نو زمونږ چې کوم حساب کتاب دی کوم ژوند دی الله پاک ته هر څه ښکاري، الله پاک ته موږ ښکارو چې دا سړی څومره په تکلیف کې دی څومره په نقصان کې دی. نو که موږ دا وظیفه کوو یا لطیفو اے بارک بین ذاته ماتم لګو ګوره، یا رزاقو اے رزق ورکوونکیه، اے رزق ورکوونکیه. نو رزق الله پاک د پوره انسانیت ته ورکوي. نو که موږ د یا رزاقو دا لفظ وایو الله پاک موږ او تاسو رزق دا ورکوي. ورپسې یا وهابو، یا وهابو چې کوم وظیفه ده ډیره زیاته پاورفل ده، ډیره زیاته سپیشل وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو چې کوم سړی وظیفه د یا وهابو کوي دومره مال او دولت به الله پاک ورکړي انسان سوی د سنبالي ځای نه. کوشش محترمو کوي وظیفه نن زمونږ ډیره زیاته اعلی شوله، ډیره زبردسته ده، ځکه صرف سار کې په دې باندې 2-3 منټه لګي او پوره ژوند پې زمونږ سازیږي. نو راځئ چې خپل ژوند دا هم ساز کړو او نور څومره زمونږ ملګري دي دوستان دي رشته دار دي خپلوان دي په دې سفر کې هغوی هم موږ ځان سره شریک کړو چې هغوی هم دا وظیفه وکړي د هغوی ژوند دا هم الله پاک ښه کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.